نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی واوري او اوریدلم دا وی سیکون بعدی عمرا زمان رسته بعد سه خلق پیداش ابا په زور باندې دا چیزا حاصل کی دا بوالی یا با فرشوت باندې دی مقام ته رسیدلی دیو دیتا د الله نبی وی فمن دخل علیهم کم سړی د دیو خواله ورله فصدقهم او د دیو د خبرې جی جی کا بکذبهما او هغه دروغ ویلا واعانهم او د دیو سره کومک او امدادم کړو علی ظلمهما فظلم کولو نو فلیس مني ولست منه د الله نبی وی نه زما امتی دی او نه زه نبی ما څومره سخت خبره کړي چې دشي سړی لا خواله لاړې د الله نبی وی چا دا چیز په زور اغسته دی یا دا چیز په رشوت اغسته او داغو خواته نوزی تا او روزی او داغو دا خبرو او نعم او جیم که دا اللہ نبی وی فلیس منی زماننی زما امتنی ولست منه او ندی زنبی ما او بیا وتوی وی ولیسا بوارد علی الحوض وی دا سړی با په حوض کوثر زما خواله ناراضی ومن لم يدخل علی دا الله نبی کو څوک ورنرل دس خلق سره ناس پرې خوستا ولم يعنهم نی وسرا په دې وحدو کې امداد کړي دي علی ظلم ما د دیو د ظلم ولم يصدقهم نی ولا د خبرو تصدیق کړي د الله نبی فهو مني وانا منه دا زما امتی دی او زی نبی ما او بیا وی وهو وارد علی الحوض او دا سړی با په حوض ترازی حوض کوثر ته زبې انتظار کوم نو بهرحاله حدیث می دا ویلو چې د قیامت نښه دا ده چې ابي هريره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ګوره د ځمکې مخ دله الګ غوره دی او ابا هريره ژوندی اوسه چې کله د مشران غوره خلک و مالداران سخیانو او کارونه هم ښځو ته نه وسپارلي نو ژوندی بیا ژوند دله بهتر دی ځکه څه عمل به وکړي ښه عملونه به وکړي او کو چرته د الله نبی وی ابا هريره ستاسو مشران دا ناکاره شو ستاسو سه نفرت کا او تاسو سه نفرت کا تاسو خیری کولی هغوی تاسو ته کولی تاسو هغوی په سیرت بد ویل هغوی تاسو ته د انسانیت په نظر نه کتل او بیا ورته وایي چې ستاسو مالداران بخیلان شیه هغوی پیسې په آبادیانو خو لګی هغه پیسې په ډي پیسیانو لګی د تجارت د پاره شته دی خو چې کله یو غریب خوار یتیمه او یا یو جماعت مدرسه نو بیا وایي ماف کا بخیلی ابا هريره مالداران هم بخیلان شي او ستاسو کارونه ښځو ته وسپارودلی شو مشران هم څه شوي ښځې شوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ښځې د باندې مشرې شوي اوس ګوره پلانۍ مشره ده په پلانۍ عهده ده د کلینډرانو یې ښځه مشره کړې د ډریورانو یې ښځه مشره کړې د ډاکټرانو ښځه مشره وزیر اعظمۍ ته ښځه وایي زه ودرېږم ایم توب ته وایي زه ودرېږم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هېڅکله داسې قوم الله نه کامیابوي چې هغوی کې ښځې مشري غواړي او ښځې مشرانې شي دا نه سره کامیابېږي نه نو د الله نبي وایي ګوره چې کله هم کارونه ښځو ته ونه سپارودل عهدې هم ورنه کړلې نو د الله نبي ابي هريره ته وایي بیا دله د مخ د ځمکې ښه دی چې څه یا دا ژوندی چې ښځې ته مشرانې نه یوال او که دا حالو نو بیا مرګ ښه دی او اوس باندې را روان دی دا دور د باندې را روان دی عهدو کې به څوک یا زنانه به نو د هغې له موږ له مرګ ښه دی چې مړي وو ځکه چې عبادت کې خلل دی لعنت به ورېږي
لویا مسلې دی ان شاء الله تعالی بیا به د هغې وضاحت وکړو. الله دې په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.